دا تکبر الله تعالی ته ډیر ناخوښه صفت دی. حدیث کې راځي التکبر ردائی والعظمة ازاری، تکبر زما څادر دی او لویواله دا زما چې دی نو لنګ دی. فمن نازعنی احدا منهما، څوک چې زمانه یو د دې دواړو نه اخلي قذفته فی النار، دا به چې دی نو زه ورته غورځوم. نو پته ولګېده د الله تعالی د شان سره مناسب چې دی نو هغه لوی ده، لویوالی دی. د انسان د شان سره مناسب چې دی نو هغه تواضع او عاجزي ده، او الله تعالی په انسان کې دغه خوښوي. او دغه وجه ده یو حدیث مبارک کې راځي چې څوک الله تعالی ته ځان چې کم دی نو هغه عاجزه کي، یوه پړوی د عاجزۍ د ښکته شي، الله تعالی دا یوه پړوی اوچتوي. حتی دا چې دا تواضع کوي، عاجزي کوي، ځان د خپلې مرتبې نه ښکته حسابوي، نو الله تعالی د ده مرتبه اوچتوي. حتی یجعله فی علیین، تر دې پورې چې دا الله تعالی په هغه علیین کې چې کوم دی نو وګرځوي او هلته یې ورسوي. او چې څوک تکبر کوي، یوه پړوی چې دی نو ځان غټوي، نو الله تعالی یوه پړوی ښکته کوي تر دې پورې چې دا تکبر کی اعلی درجې ته ورسیږي، نو الله تعالی د ده مرتبه چې دی نو اسفل سافلین ته رسوي، هلته چې دی نو ښکته وغورځوي. نو د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي ما تواضع احد لله الا رفعه الله، څوک داسې نشته چې هغه الله تعالی ته ځان عاجزه کي مګر الله تعالی خامخا چې دی نو هغه پورته کوي. د خپل ځان د عاجزه کولو مطلب دا دی بأن انزل نفسه عن مرتبة يستحقها لرجاء التقرب الى الله دون غرض غیره. ځان عاجزه کولو مطلب دا دی چې د یو سړي کومه مرتبه ده دا صرف د الله د رضا دپاره ځان د هغې مرتبې نه ښکته کي، نور څه لالچې نه وي. کله کله دام کېږي که نه سړی بل څوک ویني او صرف د هغه په نظر کې ځان متواضع او عاجزه ښکاره کولو دپاره د عاجزۍ یو کار وکړي، نو دا ریاکاري ده، دغه تواضع نه ده، عاجزي نه ده. عاجزي دې ته ویلی کېږي چې یو ځای کې چې کوم دی نو ستا عاجزۍ ته هم څوک نه ګوري، نه دې څوک پیژني، او هغه ځای کې چې کوم دی نو ته ځان تواضع وکړي، خپل ځان چې کوم دی نو د خپلې مرتبې نه ښکته کړي. زموږ استاد محترمو او هغه الله تعالی چې دی نو په هغه کې دا صفت الله تعالی ډېر په کاملې درجې سره